یوسف علیه السلام بادشاہ وقت ته د خوب تعبیر ورکو چې دغه په وجه باندې د بادشاہ په ځل کې د حضرت یوسف علیه السلام په حواله سره عزت او احترام او قدر پیدا شو او وی چې دا راولې دي چې زه دې ځان سره نزدیک نو یوسف علیه السلام د رهایی نه انکار وکړو او مخکې د هغه الزام او د تهمت چې کوم د زلیخې طرف نه یوسف علیه السلام باندې لګېدل او د هغې وضاحت وغوښتو د دغه زنانو نه او بیا د زلیخې طرف نه د خپل ګناه اقرار مخې ته راغی د یوسف علیه السلام د صداقت او د براءت اعلان د دوی طرف نه وشو او په ټول مصر کې د حضرت یوسف علیه السلام د صداقت او د ایماندارۍ او دیانتدارۍ خبر عام شو او یو طرف ته د حضرت یوسف علیه السلام حسن و جمال او بل طرف ته بهترین اخلاق او بل طرف ته حیا او پاکدامنی او عفت او صداقت دینداری او دیانتداری چې هر طرف ته د دې خبرې چرچا وشوه یوسف علیه السلام د قیدخانې نه بهر تشریف وروړو اوس په دې ځای کې الله تبارک وتعالی د حضرت یوسف علیه السلام هغه کیفیت ذکر کوي چې کوم د هر پیغمبر نیک صالح او متقی خلقو عادت او خصلت او صفت وي هغوی چې کله هم یو عظیم کار سر ته ورسوي نو په خپل نیکی باندې غرور او فخر نه کوي بلکې د خپل د نیکی او د عزت او د عظمت نسبت الله سبحانه وتعالی طرف ته کوي حضرت یوسف علیه السلام هم دغه شانتي وکړه او ارشاد فرمایل چې ما چې څومره د نفس سره جهاد کړی دی مجاهده کړې ده د ګناه نه میزان بچ کړی دی دا زما کمال نه دی بلکې زه د خپل د نفس د شرارت نه بیزاره نه یم بچ نه یم محفوظ نه یم نفس خو ګناه طرف ته راښکونکی ده زما رب چې دی په ما باندې رحم وکړو او هغه ډېر زیات بخونکی مهربانه ذات دی ما چې کوم قرباني ورکړه او د قربانۍ تاریخ مې رقم کو د مصر هغه حسن و جمال نسوانیت او د زنانو هغه مکر او فریب هغې له مې شکست ورکو او خپل د ځوانۍ حفاظت مې وکړو دا زما کمال نه دی بلکې دا زما د رب کرم دی چې هغه ماله توفیق راکړو او زه د دې ګناه نه بچ کړم او دویم دا چې بیا بادشاہ وقت وي چې دی راولي چې زه د خپل خواصو بندگانو نه جوړ کما او ځان سره نزدې په تخت باندې کېنو ما ځان سره په بادشاهت کې او یوسف علیه السلام راوغوښتو ورته وایي چې نن نه بعد ته زما په خاصو بندگانو کې او ما سره نزدې او ډېر لوی عزت والا کس به ته امانتدار به یوسف علیه السلام چې کله موقع ته وکتو بادشاہ ته وایي بادشاہ چې څنګه یوسف علیه السلام ورسره کېناستو نو بادشاہ وقت ورته وایي چې کم خوب تا مونږ ته تعبیر بیان کړی دی اوس د دې تعبیر نه بعد څه تدبیر هم راته وښیه چې مخکې څه کوونکی دی څه کول دی یوسف علیه السلام ورته وفرمایل چې څه کول دی او دې تدبیر لپاره ما سره چې اختیار پکار دی زه یو صداقت والا امانت والا یو دیانتدار انسان یم نو ما وزیر خزانه جوړ کا د خزانه وزارت او ټول اختیارات ما ته حواله کا نو زه به دا ټول انتظام او انصرام چې دی په ښه طریقې سره به سرته ورسو نو دی وزیر خزانه جوړ کړی شو یوسف علیه السلام په ډېر ښکلي انداز سره هغه د مصر چې کوم ذخایر او کوم فصلونه او کوم نعمتونه هغه ذخیره کړو بقدر ضرورت خلکو له ورکړو او بیا چې کله وکاله بعد د قحط شپې ورځې شروع شوې یوسف علیه السلام په ډېر حکمت سره شاهي محل کې هم چې دی په یو غرمه کې به ترکاري پخېده او نور به څه نسل لوږه د محل په خلکو باندې به هم تېرېده هغه ورته وایي چې دا خو تا ته دا ټول مصر نعمتونه ستا مخې ته پراته دی ته ولې داسې د لوږې کیفیت تېرې او حالت کې وخت تېرې یوسف علیه السلام به ورته فرمایل چې زه په خپله هم او تاسو باندې هم لوږه لږ شانتې تېروم چې مونږ او تاسو ته د هغو لوږو او تږو خلکو احساس مو سره وشي چې کوم زمونږ په اطراف د ملک کې پراته دي یو خوا بل خوا پراته دي لرې پراته دي او مجبوره خلک دي غریبانان خلک دي د هغوی د لوږې او د تندې احساس ما سره هم پیدا شي او تاسو سره هم پیدا شي لهذا په ډېر حکمت او ښکلي طریقې سره هغه چې کوم وکاله د قحط او شدید ترین قحط نو هغه یوسف علیه السلام تېره کړه الله تبارک وتعالی بیا ورپسې آیت کریمه کې فرمایي چې دغه شانتې مونږ یوسف علیه السلام له د مصر په ځمکه باندې ځای ورکړه او ډېر عزت په خپل رحمت سره همدله نصیب کړه او موږ چاله چې وغواړو نیکانو خلکو نیکي نه ضایع کوو دا خو د دنیا هغه اجر او بدله وه چې کوم یوسف علیه السلام ته موږ ورکړه او د نیکانو خلکو نیکوکارو خلکو اجر د آخرت په اعتبار سره چې دی هغه ډېر زیات دی وما ابرئ نفسي او زه بری نه ګڼم خپل نفس یوسف علیه السلام فرمایي ان النفس بشک النفس لاماره بالسوء ضرور حکم کون کې د بدی الا ما رحم ربي مگر پچا چې رحم وکړي زما رب
ان ربي غفور رحیم بشک زما رب بخون کې رحم کون کې ان النفس لاماره نفس دا اماره دی یعنی ګناه طرف ته ډېر په تیزی سره راخون کې دی دا انسان دا نفس دا په درې قسمه دی د قران مجید پر سره یو نفس اماره دی چې کوم په دې کې یوسف علیه السلام ذکر کړی دی چې ډېر زیات ګناه طرف ته راخون کې نفس او دویم نفس لوامه دی یعنی هغه نفس چې کوم ملامتیا والا لوامه په معنا د ملامتیا سره ګناه چې تیوشي نو فورا ملامت کوي خپل ځان پښمانه کوي او دریم چې د نفس مطمئنه دی هغه نفس چې هغه د هر قسمه ګناه نه پاک وي خپل ځان د ګناهونو داسې پاک ساتلی وي لکه د سوره فجر په اخر کې الله تبارک وتعالى ذکر کړی دی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه اے نفس مطمئنه هغه نفس چې خپل ځان د هر قسمه د ګناه نه بچ کړی دی خپل نفس خپل ځان د مطمئن کړی دی او راغلی فدخلي في عبادي وادخلي جنتي جنت ته زما بندگانو سره داخل شه نو د انسان نفس بنیادی طور باندې اماره دی خو چې کله په دې باندې مهنت وشي مجاهده وشي مشقت وشي جدوجهد ور باندې وکړي شي څنګه چې د رمضان مبارک د میاشت دا د نفس اماره نه نفس مطمئنه جوړولو لپاره مشقت دی کوشش دی او د یوې میاشتې چې دی یو کورس دی یو دورانیه ده چې په دې میاشت کې مجاهده وشي مشقت وشي د نظر د حفاظت د جبې د حفاظت د شرمګاه د حفاظت د اندامونو د حفاظت د ګناهونو د پرېښودلو مشق وشي نو د نفس اماره نه چې دی نو نفس مطمئنه جوړ شي چې کله د انسان نفس مطمئنه جوړ شي نو بیا الله تبارک وتعالى وتخطاب کوي یا ایتها النفس المطمئنه ذکر اقبال رحمه الله فرمایي دغه آیت ترجمه کی یا ایتها النفس المطمئنه په ترجمه کی فرمائے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے خپل نفس مطمئنه جوړ کا چې الله تبارک وتعالى قیامت پر استاد ته وایي چې زما د جنت په کومه دروازه باندې ته داخلي کې راشه داخل شه نو لہذا د انسانانو د نفوس او درې قسمونه دي نفس اماره چې هر وخت ګناه طرف ته مائل وي او ګناه کې مبتلا وي او دویم نفس لوامه دا چې کله ګناهونه تیوشي نو پخمانه نیک اعمالم کوي ګناهم ته کیږي پخمانه او یو نفس مطمئنه دومره مجاهده مشقت کوي چې د ګناهونو ځان ساتي خپل نفس مطمئنه جوړي یوسف علیه السلام د خپل عاجزۍ او تواضع اظهار وکړه چې زه وما ابرئ نفسي زه د خپل نفس نه چې دینو یریګم نفس دې څه شي د خپل نفس نه بیزار نه یم خپل نفس نه چې داسې مطمئن نه یم چې نفس می داسې دې چې ګناه طرف ته راخون کړي مگر دا الا ما رحم ربي زما رب چا رحم یعنی زما ته څونه مشقت وکړو او څونه قرباني می ورکړه د مصر هغه حسن جمال او نسوانیت ته شکست ورکړه او الله تبارک وتعالى زي غالب کړم کامیاب کړم نو دا زما د رب کرم دی الا ما رحم ربي وقال الملك او البادشاه اتوني به اری وراولې دی ماته استخلصه لنفسي چې خاص کړم د خپل ذات لپاره فلما كلمه بارکه چې هغه سره خبرې وکړي تفصیلی مکالمه وشو د یوسف علی السلام بادشاہ وخت سره قال ویل انك اليوم بشك ننتن لدينا مكين امين منصر عزتمن او امانتداري قال يوسف عليه السلام يجعلني على خزائن الارض مقرر کما په خزانو د زمکې باندې اني حفيظ عليم بشک از حفاظت کوم پوهایم وكذلك او دا شان دي مكننا ليوسف موږ زی ورکړو یوسف عليه السلام ته په الارض پزمکه کې د مصر يتبوأ منها دی بوسیدو اغزی کی حيث يشاء کم چې غستل نصيب برحمتنا موږ رسو خپل رحمت من نشا چاته چې موږ غواړو ولا نضيع او موږ نزايا کو اجر المحسنين اجر د نیکانو ولا اجر الاخره او اجر د اخرت چې خير للذين غرد او خلق لپاره امنوا چې مان وروړو وکانو يتقون او دوی پرهیزګاری کوله د یوسف علیه السلام چې کله مکالمه وشوه نو خپل د خزاني کنجیانی ټول یوسف علیه السلام ته حواله کړی او بادشاہ چې دینو مفسرین کرام لیکلي د یوسف علیه السلام د دعوت نه متاثر شو او ایمان وروړو او بیا په عام خلکو کې ډېر خلک مسلمانان شو د یوسف علیه السلام حسن اخلاق ته چوکتو دعوت د توحید ته چوکتو او حسن معاملات ته چوکتو د یوسف علیه السلام خپل علم ته چوکتو نو ډېر خلک بیا مسلمانان شو بادشاہ وخت اسی برای نام بادشاہ او نور په ټول ملک کې اختیارات او نظام یوسف علیه السلام په خپل باندې چلو نو حضرات مفسرین کرام یو څو حکمتونه لیکلي دي د یوسف علیه السلام د دې واقع یو دا چې کوم متقی او پرهیزګار خلک وي هغوی لپاره هدایت دي چې تاسو خپل تقوا باندې غرور او فخر نه کوئ چې کوم د نیکو اعمالو توفیق ته ملاويږي نو پاغي باندې بنازيږي نه بلکې به همیشه د نیکو اعمالو نسبت به الله تبارک وتعالى طرف ته کوي چې الله جل شانه فضل کرم او احسان دي که اوس الله سبحانه وتعالى ما خپل توفیق واپس والی نو کې دې شي زده د لوی بدکارو خلکو نه کې دې شي دوه قدم مخکې لاړ شم دا خدای الله رب العالمین کرم دی چې زه د دې سیز نه ساتلې ما او ماته د نیکی توفیق راکړی دی او د ګناه موقع او ماحول ماته نه راکړي دا د الله رب العالمین کرم دی همیشه په دې سوچ او فکر کې اوسېدل پکار دی او چری هم یو ګناهګار ته یو بدکار ته یو بدعمل انسان ته حقارت په نظر باندې قتل نه پکار الله تبارک وتعالى چې دې نیک او متقی پرهیزګار نه خپل توفیق واپس واغشتو کې دې شي دغه ګناهګارو نه یو دوه قدمه مخکې لاړ او دیم دا مسله معلومه شو چې بعض اوقات د موقع مناسبت سره د یو سرکاري عہده او د منصب مطالبه کول دا جایز دي دا څنګه شویل چې را دي څنګه عہده غواړي کرسي غواړي منصب غواړي نه چې کله یو سړی د یو منصب اهل وینو هغه دغه مطالبه کوي او په کارم دا چې هغه مطالبه وکړي د ملک او د قوم خدمت وکړي
نو زموږ استاد معاشره کې چې کله یو عہده او د منصب اهل کس دغه مطالبه کوي نو بیا خلک وایي چې دا لالچ کوي، کرسي غواړي، منصب غواړي، عہده غواړي. نو حالانکه د انبیای کرامو سنت د یوسف علیه السلام مبارک سنت او طریقه الله جل شانه دا ذکر فرمایل په خپل باندې وی چې ما وزیر خزانه جوړ کا، زه حفیظ هم یم او عالم هم یم. او بل د دې آیتونو مبارکونه د یوسف علیه السلام دی واقعي دا مسله معلومه شو چې په وخت ضرورت د یو کافر بادشاه نه چې د عہده سره قبلول شي او هغه عہده نظام چلول شي. څنګه یوسف علیه السلام د عزیز مصر چې کافر دی هغه نه وزارت خزانه واغشتو او عہده اوچلو، نظام د ملک اوچلو او خپل هغه بهترین اخلاق او بهترین نظام چې په ملک نافذ او فرمایل. نو څوک دا نه وایي چې فلانکی بادشاه ظالم دی او دی ظالم بادشاه سره لګیا د کار کوي، فلانکی بادشاه کافر دی د کافر بادشاه لاندې لګیا د عہده غشت د کار کوي. څنګه چې هغه خلک تنقیدونه کوي چې کم سړی خپل د اس کار قابل نه، صرف دغه کار دا وي چې خلکو عیوب لټوا، غیبتونه کوا، تنقیدونه کوا او پردهداری کوا، الزامات لګوا. ځینې خلکو مزاج دغه تنقیدانه وي، کله په یو باندې تنقید کوا، کله په بل باندې تنقید کوا. یوسف علیه السلام لګیا د کافر بادشاه نه عہده اخلي او د هغه عہده په ذریعہ باندې دومره بهترین خدمت یو کو چې هغه بادشاه مسلمان شو او نو ډېر خلک چې هغه د لوګي او د تنګ د مرګ نه چې خلک بچو، ایمان دولت چې هغه ورته نصیب شو. نو معلومه شو چې د کافر بادشاه عہده هم په وخت ضرورت یو سړی اغشتي شي. او د دې خبرې نه هم یو مسله معلومه شو چې یوسف علیه السلام ته فرمایل انی حفیظ علیم، چې زه حفاظت کوونکی او دغه شانتي امانتدار او علم ولای. نو دې دا مسله معلومه شو چې بعض اوقات بقدر ضرورت خپل چې کوم الله تبارک وتعالى کوم خصلتونه او کوم عادتونه کوم صفات الله تبارک وتعالى چاته ورکړي وي دغه اظهار کول شي، په شرط دې چې مقصد فخر او تکبر نه. نو سړی اظهار کول شي چې به دې خبرې عالم دې خبرې چې دې ما سره فن دي، زه بهترین چې دې فلان عہده فلان منصب ما تراکې زه دې اهل ما سره دا مهارت شته دي. نو دا د غرور او تکبر لپاره چې نه، نو دا جایز دي. یوسف علیه السلام د خپل د امانتداري او د خپل د علم اظهار وکړو دې لپاره چې ملک او قوم ته فائدہ ورسي. ترجمه ته وما ابرئ نفسي او زبري نه يم د خپل نفسنا، زبري نه ګڼم خپل نفس، ان النفس بشک النفس لاماره بالسوء، ضرور حکم کون کې د بدی، الا ما رحم ربي مگر پچا چې رحم وکړي زما رب، ان ربي لغفور رحيم بشک زما رب بخون کې رحم کون کې. وقال الملك او البادشاه اتوني به ديرا ولدي استخلصه چې زه خاص کړم هغه لنفسي د خپل ذات لپاره. فلما كلمه بیا هر کله چې هغه سره خبرې وکړي قال نو ویل انك اليوم بشکت نن لدينا منصرا مكين امين عزتمند او امانتداري. قال يوسف عليه السلام ویل جعلني مقرر کړم على خزائن الارض فخزانو د زمکی، اني حفيظ عليم بشک ز حفاظت کوونکی پوهه. وكذلك او دغه شانتي مكننا يوسف منذ ورکړ یوسف عليه السلام ته په الارض پزمکه کی، يتبوأ منها دی به اوسیدو